نو اول نمبر خبره واورئ چې تصویر داسي چې هغه د نامه نه بري نو په هغې باندې که ولګولی شي نو ټیک ده خو که تصویر داسې دی چې هغه د نامه نه ښکته د خپو پورې دی او په دې خپو کې تا ولیږل چې حرمت رسول پر جان بی قربان نو دا ته بې ادبي کې پوهېږه په دې خبره یا بله څه کلمه داسې ده او هغه تا ولګوله په خپو کې دې راځي نو ښکاري خو داسې که نه چې په خپو کې ده یا د نامه نه ښکته ده نو دا بې ادبي ده د دې په ځای باندې زما بهترینه رای دا ده بهترینه رای مې دا ده چې د دې ډي پي په ځای باندې اوریجنل ډي پي ولګو پروفایل پکچر دی که نه خپل پیس شو کوي مخ شو کوي د دې په ځای باندې بهترینه ډي پي ولګو هغه ډي پي دا اوریجنل او بھائی کافر ته غوسه پس ورځي او حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم باندې چې د چا شکل هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شکل سره یو شان کیږي هغه ته هغه سړی بد ښکاري نو تا کافر خوشاله که خفه کې بھائی جواب راکړه کافر مونږ خوشاله او که خفه کوو نو کافر د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شکل خفه کیږي راځي چې ډیپیګانې جوړې کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت په دې مخونو باندې ښایسته کو او سجاوي کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم سنت اعمال دي کافر پې خفه کیږي د کافر زړه پې چوي د فرانس چې کوم وزیر اعظم دی او د هغې چې کوم سفیر دی د هغو که تو مخالفت کې راځه زه درته چل ښیمه ته د خپل شکل لا واخله او د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په شان یې کا پخپله به یې وچوي لیکن مسلمان دی ته تیار نه دی صرف په فیسبوک باندې لایک اخلم بس اوریجنل زندګۍ ته راشه تا د اوسه پورې پټکې نه دی پېژندلې دا د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم سنت مبارک دی چېرته یو ځل خو یې په سر که که نه ته وایې زه د کافر خلاف کوم راشه وکړه زه درته زه ګناه ښیمه د حضور نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم هره سنت طریقه ژوندی کا ته مسجد ته راننوځې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ژوندی کا ته د مسجد نه بهر ځې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ژوندی کا ته د خلکو سره میلاویږې نبی علیه الصلاۃ والسلام به څنګه میلاوېدو په هغه طریقه باندې میلاو شه د کافرو زړه وچوه او بیا ته مخې له راشه قسم می دی په الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې سنت طریقو کې دومره روب دی چې کافر ورته نشي ټینګېدی هغو چې ویني چې د ګیره ده زلفې پرېښې دي پټکې وهلې دی قسم دی چغې وي هذا اسامه راغی لکه اسامه راغی تخته ولې هغو لیدلی دی چې یو سړی راپاڅېدلی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت و قسم دی غونډه دنیا یې ړقولې وه ته راپاسه سره ته زه ګناه ښیم که نه ته صرف د فیسبوک مجاهد بس حرمتی رسول پر جان بھی قربان ہے او سحر مانځلی چې کوم دی بالکل په بستره کې پروت یم روره نشم در پاسېدی نو څنګه جان قربان زه دې شهید شمه د شهادت مرتبه ډېره اوچته ده او لویه ده لیکن جومات ته درتلو ته تیار نه یم څنګه مجاهد زه دې شهید شمه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات دې زه قربان شمه لیکن اینه دې زمانه تویږي اینه دې د بل چا توی شي نه داسې شهادت نه وي هغه یو معمولي صاحب وی که نه وایي الله د شهادت مرګ راکړي جاکس ورته وایي بھائی وایي داسې شی دی چې جهاد له ته نه ځئ او په حلوا کې درته څوک بم نه ږدي جهاد له ته نه ځئ او په حلوا کې درته څوک بم نه ږدي چې یو ډز وکړي ته پکې والوځي نو شهادت هغه په سوال لازم ته صحابه روز فیسبوک ته ناستې او چغې وایي چې حرمت رسول پر جان بې قربان ہے نو په دې طریقه باندې کافر ستانه نه هېرېږي دغه آی ډي د هغه ځای نه به دله بلاک کړي ما یو بیان کړی د یو مجاهد په سر باندې چې په پېښور کې راپاڅېدو او یو سړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخي کړې وه عدالت ته ورننوتو هغه سړی په هغه ځای باندې مردار کو ما بي بیان کړو ما وی بھائی مې نر سړی دی غیرتي سړی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې ځان قربان کړی دی سباله چې راغلم آی ډي مې بنده وه بھائی ته دلته خبرې ولیکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کې لیکن زمونږه سسټم به مونږ ته نه خرابې دهشتګردي به نه خورې نو ما وې مې که زه دهشتګرد کېږم زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې غیرت کوم او ما ته خلک دهشتګرد وایي نو په دې دهشتګردو کې زما نوم په اول نمبر کې ولیکئ زه اول نمبر دهشتګرد یم ځکه چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناموس دفاع کوم نو انشاءالله ټول یو که نه یو بھائی
الحمدلله چې کوم مسلمان دی هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې ځان قربانه تاسو ټول تیار یې کنه ان شاء الله دیتا نو صرف د فیسبوک پوری نه په خپل ریل لایف کې راولو ته خو په خپل ژوندۍ کې په کور او په معاشره کې بګیره شرمېږي او چې غوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حرمت باندې ځان قربان نو دا څنګه حرمت دی او دا څنګه محبت دی یو ملګری سوال